حضرت نوح علیه السلام وخت کې یو بوډۍ وه چې هغې به د الله تعالی ذکر ډېر ډېر کاو، الله یادګرنه به یې کوله. کله چې نوح علیه السلام د الله تعالی په حکم باندې کشتۍ جوړول شروع کړل، کله چې دی دا کشتۍ جوړول شروع کړل، دا بوډۍ د نوح علیه السلام نه پوښتنه کوي، تپوس یې کوي چې دا دونه لوی کشتۍ څه دپاره جوړې؟ نوح علیه السلام ورته فرمایي دا کشتۍ دې دپاره جوړوم چې یو لوی طوفان را روان دی، یو لوی عظیم طوفان چې دی نو هغه راتلو والا دی، او چې کوم کسان په دې کشتۍ کې هغه دې کې سواره شو نو هغې نجات، یعنې مؤمنان کم کسان چې دی هغې به نجات ومومي. دغه بوډۍ نوح علیه السلام ته فرمایي وایي چې کله سیلاب راتلونکی وي، یعنې دا طوفان راځي، نو مام خبر کا چې زم ستا سره د دې کشتۍ کې سواره شمه او ستا سره په دې کشتۍ کې شریکه شمه چې زه هم د دې طوفان نه بچ شمه. کله چې کشتۍ تیاره شوه او کله چې طوفان راغی، طوفان چې کله راغی، نوح علیه السلام او دغه سره چې نور څومره مؤمنان وو هغه کشتۍ کې وو، طوفان راغی، ډېرې زیاتې اوبه راغلې، سیلابونه ډېر زیات راغلل، او څومره علاقه چې وه نو هغه یې ډوبه کړه، او څومره کافران چې وو هغه الله غرقاب کړه، تباهي کړه په هغه سیلاب کې، په هغه طوفان کې. کله چې سیلاب او طوفان په ختمېدو شو، نوح علیه السلام ته هغه بوډۍ را یاده شوه. چې کله هغه بوډۍ نوح علیه السلام ته را یاده شوه، نوح علیه السلام هغې باندې ډېر غمجن شو چې هغه بوډۍ خو ماته ویلي چې زه به ستا سره کشتۍ کې شریکه کېږم. د خیر بس چې کله طوفان ختم شو، نوح علیه السلام بوډۍ چې کوم ځای اوسېده د هغې چې کومه چوپړۍ وه د هغې چې د اوسېدو کوم ځای و، نوح علیه السلام هغه طرف ته روان شو، کشتۍ کېناسته او بعد د هغې نه بعد بیا نوح علیه السلام هغه طرف ته روان شو کوم طرف ته چې بوډۍ اوسېده. هغه طرف ته چې کله روان شو چې ګوري د دې بوډۍ دا کومه ځای چې دی، دا کومه چوپړۍ چې ده، دا بوډۍ چې کوم ځای کې اوسېږي دا غروغ رمټه ده. نوح علیه السلام حیران شو چې د دې نه د دومره لوی طوفان باوجود، دومره لوی سیلاب باوجود، د دومره لوی اوبو باوجود هم دا چوپړۍ چې ده دا بچ پاتې شوې ده او دا محفوظ ده. بهرحال نوح علیه السلام دننه تشریف وروړو، دننه ورغی. چې کله ورغی نو دا بوډۍ ورته فرمایي حضور ولې طوفان راتلو والا دی چې زه ته ماته دې دپاره رالې چې ستا سره کشتۍ کې شریکه شم، طوفان راغی ولې؟ نوح علیه السلام ورته فرمایي وایي طوفان خو وختي راغلی او طوفان خو دا تمامه دنیا چې ده نو دا څه کړه، تمام کافران یې غرق کړه او د هغې ډوب کړه او ته اوس هم نه یې پوه شوي. دغه بوډۍ ته فرمایي وایي نوح علیه السلام وایي نه ماته داسې پته وه چې طوفان راغلی کله دی او ختم شوی کله دی، سیلاب راغلی کله دی او ختم شوی په کوم ټیم دی، دا هم ماته پته نه ده لګېدل، زه دننه محفوظ ناست وم. نو یاد لرئ دا یو برکت د څه شي چې دغه د دومره طوفان باوجود هم دغه ځای کې دا محفوظ وه. دا صرف او صرف برکت د دې و چې دی د الله ذکر کاو، د الله یادګرنه یې کوله، او بغیر د کشتۍ نه، بغیر د کشتۍ د سورېدو نه، د هغې سره د شریک کېدو نه الله تعالی په دغه ځای کې، په دغه خپل اوسېدونکي ځای کې رب کائنات د دغه طوفان باوجود هم الله تعالی هغه محفوظ وساتله. دا صرف او صرف وجه څه وه؟ د الله ذکر به یاد، د الله یاد به کو، د الله ذکر به کو، د دغې د وجې نه رب کائنات چې دی هغه دغه محفوظ وساتله.